السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله وې امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې د جن په مزو کې به یې عزتمندو. یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. په ثوابای کې یو کس دوه ورونه ډیر بې دردۍ سره ویشتي دي چې یو ورور یې په حاضر وفات شوی دی او بل ورور یې د خطرې نه بچ دی. په څه وجه باندې قتل وکړو څه داسې واقعیا مخې ته راغلی وه چې دې کس دومره غټ قدم اوچت کړو. دا ټول معلومات مونږه تاسو لا په دې ویډیو کې درکوو. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خپل ورسره ټلای نشان وهي چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. دوستانو په ثوابای کې په یو کلی کې ډیر خواږه او درانه ملګری چې په معمولی خبره یو بل سره روان شول. دی بل مرګري سمدست تمانچا رويستله او په دوانو رونه یې فایرینګ وکړو. یو ورور یې په حاضر وفات شو او بل ورور یې بچته. داسې بچته چې نیم بدن یې کار نه کوي. الله تعالی دې مقتول ته جنتونه ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. پولیس والا قاتل گرفتار کړی دی. د مقتول پلار وایي چې د سدي قانوني کاروای وکړي شي موږ لدی پورا بدلی راکړي شي. دوستانو موږ ته پکار دی چې صبر نه کار اخلو. په وړه خبره یو بل سره نه روانېږو. دا اوس وګوره څونه معمولی خبره وه خبره کم خوا لاړه. پلار وایي چې هیڅکله هم دا قاتل زه نه معاف کومه. د له به یا پنسي ورکولی شي او یا به دغه رنګې ویشتلی کېږي ځکه چې پلار یې ډېر خفه او پریشانه دی. د مقتول نه واړه بچي پاتې شول او بل زوی یې هم الله داسې کړو چې نیم بدن یې کار نه کوي. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې غم او آفات او مصیبتونو نه وساتي. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټلی نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.